الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورضينا ورضي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا
وأرفعنا وأنورنا وأرفقنا وأرحمنا وأجدرنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال مرشدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدونکو مسلمانانو، دولسم تاریخ دے د صفر المظفر سوارلسوا پینزه سلویختمه هجری دا شپږ سلویختمه عام طور سره د اهل زیغ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت سنتنا د باغیانو بدعتیانو د دې میاشتې په حواله ځان له بدعات او خرافات دي. حال داده چې الله رب العالمین اتباع د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا اسوه حسنه ذریعہ د نجات وسیله د خپل رضا ویلی دا حکم کړه دې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تاسو له چې کوم دین او شریعت
زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم درکړې دې تاسو پاغي باندې کلک عمل وکړئ ویني سه اور چې د سنه منع کړی یې د هغې نه منع شئ صفا صفا حدیث دے ایاکم و محدثات الامور زما امتیانو زانو ساتے د نوی نوی کارونو نه په دین کې د دین د جوړولو واک و اختیار او ضرورت تاسو له نشتا ضرورت په جوړ دین باندې د عمل کولو دی دین باغ سوک جوړی چې دین ور سره نه په اصلي حالت کې محفوظ کامل سوچا پورا هغه مجبور شي د دین په نوم باندې ایجادات کوي نوې نوې کارونه روباسي من سره خو سوچ دین دا اللہ پورا دین دا اللہ لاریب محفوظ دین دا اللہ موجود دے منگ لہیس حاجت دے ابتدا نشتا منگ تا ضرورت دے اتباع دے منگ نیمگڑی نیو د دین جوڑاولو تا منگ پابندیو د جوڑ دین عمل تا نیمگڑی و پابند بی کاش چی دا آسانی آسانی خبری دا ہر یو مسلمان پا دل دماغ کی راسخی شی بدی سوچا دین محمدی کی دی ایجاداتو پر نم د دین اس قسمہ اجازت و گنجائش نشتا او چی چا جوڑخ کاؤ احداث فی الدین کاؤ نوی نوی طریقی د دین پر نم جوڑا ولی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فہو ردن علماء دا حدیث وی فہو رد دا بدعت رد دے یا فہو رد دا بدعتی رد دے مردود دے دوانا معنی صحیح بدعتی مردود دے دا بدعت مردود دے فہو رد ضمیر پا مرجع کے احتمال دی نہ دے دا اللہ پدر کی مقبول دے نہ دے بدعات اللہ تقبول دے داسی سوچا صفا ستر حکمونا دا دین آبادم سوک دا بدعات دا غلازت دا پارا دا جواز دلائل پیش کئی جوڑی دے دا نبی علیہ السلام سارا برملا دا مقابلی او دا جنگ اعلان کئی اللہ سر جگڑا کئی چی اللہ د خپل حبیب طریقی تا اسوہ حسانہ وی اور دے بدعات شرعی تا حسانہ وی داد اللہ سر جنگ کئی شرعی بدعات حسانہ نہیں اگر طول برایانی دی بدے دی کل بدعات ضلالہ شریعت کی چکم کار تا بدعات ہوئی اگر گمراہی دا سبب دے جہنم دے دا اللہ دا ناراض گئے سبب دے مسلمانی دیزہ ترا رسیدلی دا چی اللہ و دا اللہ رسول سوائی اگی تمنگ نیو تیار سن منا کئی اگی دا پارا خشوق دے رغبت دے اور وسائل موجود دی پیغمبر پاک د خلاف نہ اللہ منع کڑے دا جرت سرا زور و شور سر کی زور و شور سر
هغه کارونه د دین په نوم کیږي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د دین نه نه دي ثابت. نو د حوض کوثر په غاړه ولاړ رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی الله علیه وسلم دی بدعتیانو ته بخیری کوي. سحقا سحقا لمن غیر بعدی. الله دې موږ د دې خیرونه بچ کی. کامیابی د پاره د نبی علیہ السلام تابعداری ضروری ده. دین بغیر نجات و کامیابی هیڅ ځای کې نشتا، هیڅ ځای کې نشتا. پاغه خرافاتو کې یو بدعت او ناروا د سفر په آخري چهارشنبه د چوره په نوم کیږي. دې ته عبادت وای، دې ته ثواب وای، دې ته خیرات وای، دې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق او محبت وای. دا ظالمان اور د دروغو پلنده دا جوړه کړې ده چې سفر المظفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو، خود سفر په آخری هفته کې چهارشنبه بود روز نبی علیہ السلام طبیعت لخشا. نو بیبیانو د نبی علیہ السلام ازواج مطهراتو د مومنانو میندو خواږه پاخه کړل، چوریانې وکړې او تقسیم کړې. ټول کتابونه د سیرت راواله، د احادیثو راواله. امام الانبیاء چې د سفر په آخره کې بیمار شوی دی، د دې بیماری نه ښه شوی نه دی. په 10 کال د هجرت دی بیماری نه د الله حبیب ښه شوی نه دی. په دې بیماری کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په 12 تاریخ د ربیع الاول د دنیا نه رخصت شوی دی، جنتونو ته د الله قرب ته ښه شوی نه دی. چرته د دې بیماری نه افاقه خواله دا نشته. ورځ ورځ به بیماری زیاتېده. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او مور به ورته وی نبی علیہ السلام وی وارأسا، زما په سر درد دی. زمنګ مور عائشہ صدیقه ورته وی وانا وارأسا، زما په سرم ډیر درد دی، زم د سر د لاسه ډیره تنګ یم. د الله حبیب فرمایل عائشې که زما د سر د درد غوندې درد ستا په سر راغلی وي، ما به اوس خخه کړی وي، مانه ته به مړه شوی وي. خیبر نه په واپسې یهودنی نبی علیہ السلام له په طعام کې زهر ورکړو، ګډه ریتا کړې وه او په هغې کې زهر میلاو کړو. د الله حبیب خو عالم الغیب نو، نو چې ډوډۍ ته کېناست صحابه ورسره دي، لقمه چې خولې ته کړه الله جبریل علیہ السلام راولیږه ورته یې وی دې کې زهر دي. نبی علیہ السلام هغه نوړی وغورځوله، توکړه. صحابه نوړی تیره کړې وه، بعضې پکې شهیدان شول. خو د الله د حبیب هم د هغه زهرو څه اثر تیر شوی او د هغې د وجې نه نبی علیہ السلام په طبیعت به بخار او د درد اثر ډیر راته، خصوصا هغه ایام چې په کومو ایامو ورځو کې دغه خوراک ورکړی شو. هر کال په کال به دا درد راته، بوج به راته. په دې کال چې راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په دې بیماری کې وفات شو. اور علماء ذکر کوي د نبی علیہ السلام وفات دا شهادت دی، دا هغه زهر و اثر دی. اگر چې د نبی مرتبه د شهادت نه اوچته ده، د نبی درجه د شهید نه اوچته ده. خو بهرحال دی بیماری نه ښه شوی نه دی. بلې غاړې ته تاسو
هزار حاصل بدا خبر اوریدلی چې د الله د حبیب په کور کې به په ورځو ورځو اور نه بلیده او چې د چا تعلق د احادیثو سره یي او هغوی د نبي علیه الصلاة والسلام د ژوند مبارک نه واقفي نو دا ثابته خبره ده چې د الله حبیب چرې هم په مړه خېټه د غنمو د چاڼکړو اوړو ډوډۍ نه ده خوړلې د غنمو د اوړو چاڼکړو اوړو ډوډۍ په مړه خېټه نه ده خوړلې داسې حالت د هغې په کور کې غوړي د چوریانو دپاره اوړه خواږه دا کم ځای و هغه خو نهایت د قناعت زندگی وا د فقر زندگی وا ها دومره په بعضی کتابونو کې ثابتېږي چې په دې آخر د سفر کې د نبی علیه الصلاة والسلام طبیعت ډیر خراب شو نو یهود خوشحاله شول العیاذ بالله الجمیل وی باس اوس خبره خلاصیږي زمو خبره واریږي دی به وفات شي مسله به پاتې شي قصه به خلاصه شي اوس خبره ختمیږي واریږي نو دی یهودو د خوشحالی نه دا خواږه تقسیم کړو نو جال دا خور شه سازش دا وشه چې مسلمانان دې ته آماده کړل د الله د حبیب په تکلیف خوشحالیدونکې مسلمان وي و یاره تاسو وړو وړو خبرو له دوره زور ورکئ دا وړه خبره نه ده دا د یهودو رسم د یهودو رواج مسلمانانو یا دانسته او یا غیر دانسته طور سره خپل کړي د الله د حبیب تکلیف زیات شو بیماری زیات شو یهودو خوشحالی وکړه نن د نبی علیہ السلام امتیان جاهلان دا خوشحالی کوي او چوریانی کوي دا وړه خبره ده دا معمولی خبره ده ونی دی کې بدی صدا قسم دې د دنیا د ټولو بدون لوی بدی د محمد رسول الله دشمنی ده د ټولو بدون لوی بدی د امام الانبیاء خلاف ده یاره دا خو خیرات ده دا خو دعا ده دا خو ذکر ده دا خو درود ده دا فلان 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 ده دی عمل کی بدی و برائی صدا دین لوی بدی بلا نشتا دین لوی بدی و برائی پا دنیا کی بلا نشتا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف حدیث کی راضی ہر بدعت سرا سنت ختمیگی نو د پیغمبر پاک د سنت ختمیدل پورته کېدل دا وړه خبره ده د یهودو رسمونه جاری کول او د الله د حبیب په تکلیف باندې د خوشحالی نه خواږه تقسیمول دا به د مسلمان شایانې شان وي د خدا الله عذاب له دعوت ورکول دی وړه خبره نه ده معمولی نه ده فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الہ العالمین فرمائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ پکار دا چودی یریگی آغا خلق سوک چی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امر شریعت سنت خلاف کئی
او دی یریگی دی خبرنا ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم، چو برسی دیتا فتنہ پا دنیا کی اور برسی دیتا عذاب دردناک پا عقبہ کی، دنیا و آخرت بتباشی وڑا ندا، معمولی ندا، تحسبونه حینا، تاسو بدا خیالی چی دا وڑی وڑی خبری دی، نانا اللہ پا در کی دا دیر لویا خبر دا، زکخو اللہ بطور تخویف فرمائی زماد نبی خلاف کو ان کی دیو یریگی چی دا دی دنیا و آخرت بتبا و برباد شی، دی باپ دنیا و آخرت کی ہلاک و معذب شی، ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم، دی دارین دوانا جہانونا برباد شی اور دی بنیستو نابود شی، مرگرو داللہ عذاب نہ پنائی غوالے، حسن خاتمہ دا اللہ نو غوالے، دور دا فتنو دے راج دا اہل باطلو دے، ساتنا دے ایمانونو اور استقامت پا صراط مستقیم گران شوے دے، تا مشکل شوے دے، اس کا ناروا کئی نو دا روا دی، دا خخ کاریے، دا میلاد دے او دا عرس دے او دا دیر خکار دے، دیران دے، اور چید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع دا شریعت و سنت دے امتصال خبروی دا متشددین دی، انصاف دار و انصاف ہو کے منگوائیو ہر خبرہ پا ہر کار کے، پا ہر حال کی، پا ہر زائے کی، ہر سوک دید جناب محمد الرسول اللہ تابدار شی صلی اللہ علیہ وسلم، منگ دا اتباع داعیانیو، دا تشدد دے، دا انتہا پسندی دے، دا تشدد دے دے انصاف پا نظر ہو رہا، عبادت دا اللہ، اطاعت دا مصطفیٰ تاوئی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت دا اللہ ستاوئی، دا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت تاوئی، اسو گو رکھنا نبی علیہ السلام پا شریعت کی دا طریقے وی لکا دے بر الخام جوڑ کری دی، او دی جاہل دنو مسلمان جوڑ کری دی، دا شیعو کوی نو منگ تا دیو خی پا منگ سختا دا چی دا اختلاف او دا دشمنی او دا جگڑی او دا مخالفتونا منگ پسر آغستی، بس آسانی دا او طول مسلمانی دا کسوک دا پیغمبر پاک تابداری کئی او کو مخالفت کئی، طول جنتیان دی، مخو مجبور ایو دا دمرا مسئلی، دا دمرا اختلافات، دا دمرا خبگانونا، دا چی منگ برداشت کو، دا دا محمد الرسول اللہ دا اتباع دعوت ورکو، ابتدانا دا کرکی اظہار کو، بدعت مکوے، کرکا دا بدعت او دا بدعتی نو کے، کرکا ہو کے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا دے، پدی کی اضافی مکوے، پدی کی پیونکاری مکوے، پدی سپین دین داغون دا بدعاتو ملگوے۔ حدیث کے راضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا چا سلام راولے گا، مشکات کتاب قدر کی دا روایت راوڑے، تقدیر پا مسائلوں کی، اغوی بلغنی انہو قد احدثا، ما تا یو خبر را رسیدلے دے چی دا سلام را لیگن کے سڑے بدعت کئی، بدعتی دے، کدا خبر ریختیاوی نو فلا تقرأ علیہ منی السلام،
دے بدعتی تا زما د طرفنا د سلام جواب موائے پیغام ورسوئے چی ابن عمر ستا سلام قبول نکو جواب در نکو زکزا د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار ما حبدار ما تابدار ما اور زد بدعتی سر سلام کلام نساتما بدعتیانو سر زمن سلام کلام نہیں فلا تقرأ علیہ منی السلام زماد طرف نورتد سلام جواب مور کو مانا زد د سلام نقبلو ما او جواب نور کو ما دا ایمانی غیرت دے مسلمانانو تلا ولاړ بدعتی پسی موس کے او تپوس کے چی بدعتی پسی موس کیگی او کرنے کی مړ د ځان نه تپوس وک ستا د پلار دشمن دے ور پسی موس کے د رسول اللہ دشمن دے تلا د مفتی فتوی تا پا انتظار استا ایمانی غیرت سش زمنگا استاسو د ټولو باباگان دی د امام الانبیاء د خپی د پیزار مبارکنا زارو قربان شا تلا د مفتی د فتوی پا انتظار لپ تشویش کی مبتلائے تگ را تگ مراسم ناست ولاړه تعلق خبری اتری تد بدعتی سرا مدارات لري تعلقات لري د محبت رشتہ لري توقیر کے من وقر صاحب بدعت فقد اعانه على هدم الاسلام اسلام د امارت پر نړولو کی امداد هغه سړی کوي چې د بدعتي احترام وکي د احترام نه د نیت می تړلې د دی مولا پسې د بدعاتو د ډیران پسې نو چې تدی بدعتی پسې دی ډیران پسې اقتدا کې نو تا دا هغه توقیر کو خنداهم علما ذکر کوي بدعتی ته خندل هغه ته پاسېدل هغه له ځای پرېښودل دا هم ناروا او حرام دي چې ته په مجلس کې ناست یو بدعتی راشي او ته ورته پاسې دا من وقر صاحب بدعت دی تا ورته وخاندل مولوي صاحب څنګه تا هغه له ځای پرېښودو تا هغه د صدارت په ځای کېناو دا خو تا د هغه توقیر وکړه کرکه کوئ د محمد رسول الله په ناموس غیرت کوئ په شریعت غیرت کوئ اللہ دی شفاعت را نصیب کی انشاءاللہ ام پدی نظریہ و عقیدہ و اللہ منگا مستحقین د شفاعت د محمد رسول اللہ گر صلی اللہ من د محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سر باندی د ټولی دنیا د ټولو خلق سر اعلان بغاوت کرے صاحبزادہ سیب ستوئی سابق سیب ستوئی مفتی سیب ستوئی مولا سیب و پیر سیب و وزیر سیب ستوئی ماتا د ټولو سیبانو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدم او گران دے صلی اللہ علیہ وسلم چی داغا مخالف وی ہر سوک وی پا ہر جامع کی پا ہر زی کی سترہ مرتبے وی زما داغا نکرکا دا اعلان براعت دے ما یو جملہ وی لو پاغی بانی تاسو بیا زان لسوچو کئے مسلمانی دی زی ترا رسیدلی دا چی کم کار دا اللہ و دا رسول دا طرف نا دا کولو حکم دے نی کو چی دا نکولو حکم دے خپا نا رہے کو ولی خیرات پا شریعت کی نشتا سا دا شریعت دا اصول و مطابق خیراتو نا کوئے زمانگا یو مشر عالم دے اگوی من خلق دا بدعاتو نا منا کون و خلق ورپسی سنتم پرید عجیبہ حال دے کنا منگوائی بدعی دعا گانی مکاوائے دی مسنون دعام پریدی بدعی ذکرون مکاوائے دی مسنون اسکارم پریدی بدعی خیراتون مکاوائے دی مسنون خیراتم پریدی چید اللہ دا حبیب نا ثابت دی بیا انفاق نہ کئی دا موحد نہیں دے اچھا پوچھا شی اکثر خو عاجزانی اللہ پا موحدین و رحمو کی
خیرات کولی نشي عاجزي کنه او که وس لري بس د لا اله الا الله عقیده خپله کړې ده د جنت کنجي ترلاسه کړې ده نور څه حاجت نشته اچه پوچه ده دی بیا مال نه لګوي که هر څومره مالدار بیا دغسې نه بیا دی خیرات نه کیه لکه د الله بنده چې د الله د حبیب نه ثابت دي هغه طریقې سره خپل مالونه ولګوئ نبی علیہ السلام فرمایلیو ځان د جهنم نه بچ کئ اگر چې په یو ټوکړه کجوره ولی نه یو ټوکړه کجوره ولی نه نو چې بد عقیده وي نو ښې پیسې لګئ په زیارتونو کې په منجورانو 11 12 او چې موحد شي نو بیا به په مدرسه پیسې نه لګئ په جومات به پیسې نه لګئ ځکه دی موحد شوی دی دته د جنت ټیکټ میلاو شوی جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی مسلم شریف کې نبی علیہ السلام ناستو پدې کې څه خلک رالل او دا خلک د مضر قبیلیو مضر قبیله دا په جاهلیت کې شکمارانو ډاکوانو په لارو کې به قافلې لوټلې خو چې کله مسلمانان شول نو دی شوکې پرېښودې نو ډېر عاجزان شول ځکه د دوی باغونه نو تجارتونه نو د دوی کار څه و غلا او شوکه وه په جاهلیت کې الله ایمان نصیب که نو هغه کار خو ناروا و نو پرېښودو او نور کار کسبونه نو دا خلق رالل نبی علیہ الصلاة والسلام لا نو حدیث کے راضی مجتہب النمار او العبا دی دوڑا استغی شلیدلی نیمگڑی کپڑی د ځان نه تاو کړی وي او هغه چوغي موغي شلیدلی رستی د ځان نه تاو کړی وي سبدن به پټو سخکارو داسې عاجزانو چې جامې شلیدلی نیمګړې ټول بدن د پټوالي سبب نه ګرځېدلی د الله حبیب چې دی ته وکتل نو مخ مبارک باندې د خفګان آثار ښکاره شول ډېر خفه شو نو کور ته لاړ نو علما وایي کور ته ځکه لاړ چې د ماسپښین د مونځ وخت رانږدې و یا بعضې محدثین وایي د جمعې ورځ وه او یا د ماسپښین مونځ ظهر و عام ورځې وي نو نبی علیہ الصلاة والسلام د مانځه تیاری کو اودس کو د مونځ تیاری کو اور بعضې علما د حدیث وایي کور ته لاړ چې کور کې څه وګورم څه کپړه جامه ډوډۍ نوړی پیدا کم چې دې عاجزانو له راوړم خو تش لاس د کوره راووته ایسم په کور کې نه و ایسم په کور کې نه و چې دې عاجزانو له رایستی وی نو چې بار راووته نو بلال ته یې وی اذان وکړه بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وکړه اذان نه بعد اقامت وشه اقامت نه بعد مونځ وشه یا خطبه اول شوې ده چې ورځ د جمعې ده یا خطبه وروستو شوې ده د مانځه نه چې د ورځ د جمعې نه وه نو نبی علیہ السلام بیان وکړو اعلان یې وکړه دې عاجزانو له چې څه د چا د وسه کېږي راوړی څه د چا د وسه کېږي دی حدیث تا سوچ وکئ ستا د پاره به عزتدار خلق ډیری ستا استاد ستا مشر امام مفتی صاحب شیخ صاحب خو ما درته وی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان نه د ټول عزتدار عزتونه قربان شه چنده غواړي څه غواړي ستاسو په اصطلاح کې دې ته چنده وایي ښه عاجزان راغلي دي جامې شلیدلي دي اوږې تږي دي بې څوکه تشلاسي دي څه راوړی دی لا
کچا سره دینار وی حدیث کې راځي دینار راوړی یتصدق من دیناره من درهمه من بر ساعه من بر تمری من ساع تمره ایک د چا سوسوی هغه دی راوړي که غنم وی که کجوری وی که کپڑا وی که روپی وی راوړی دی عاجزان لاجت دی دی لحاجت دی ضرورت دی دا اوږي تږي دي بے جامو دي چنده غواړي دا کم خلق چې دی ته سپک کار وی نو دا پخپل سپک دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوندې درون بسوک پیدا شي عاجزانو لا د الله دین لا جماعت لا مدرسې لا طالبانو لا جهاد لا مجاهدینو لا په سونو احادیثو کې دی نبی علیہ السلام غوښتې ده تیرو ورځو کې ماته یو سړی راغی د دې علاقې او زمونږ ملګری و ماته وی په یو مجلس کې خبره کېدل او ما واورېدله په ما ښه ونه لګېده تا ته یو سوال کوم ما یو څه سوال کې وی وس نه لرې مدرسه بنده کا وس نه لرې مدرسه بنده کا خلقو نه د چندی مطالبه مکوا دا ظالمان دي د اسپکی خبرې کوي خپل انجام ته به الله رسي ما ورته وی سوای مدرسه پریدم طالبان رخصت کم وی آو میں زتا تا سوال کوم دکان پریدی زتا تا سوال کوم زمیداری پریدی زتا تا سوال کوم نوکر پیشه خپل نوکری پریدی وی نا میں ستا آغا کار دے تی نپریدی زما دغا کار دے زی ولی پریدم قسم دے زما کار ستا د کار نو اوچت کار دی دا خلق سپکی وی میں سپک دی اللہ به ورسره پوه شي الله دی ورسره پوه شي امین وای الله دی ورسره پوه شي منگ بے سوکا نیو که خپل تپوس پخپل نشو کولی تپوس کون کے لرو زورور میں دا بیزتی ندا کوئے نبی علیہ السلام برنوے کڑے دا سپک کار ندے ہاں سپک علا دے چی دا مدرسی او دا طالب پنومی او غواری او بیا پی خپل خیٹا واچے مدرسی پنوم بانی والی جماعت او دا طالب پنوم او غواری اور بیا زان لپی کوٹا جوڑا کی زان لپی جیب ڈک کی یقیناً چی دا دین غٹ سپک کار پا دنیا کی بل نشتا خوچی جماعت مدرسی لغواری او جماعت مدرسوانی لگے دا کار دا محمد الرسول اللہ دے دین درون کار بل نشتا صلی اللہ علیہ وسلم دے درون کار تب سپک خلق سپک نظر کئی اللہ بے سپک کی اللہ بے سپک کی اور دا سیدہ دا ندی دا ټول تاجران دی او پدی کې ډیر مالدار خلق دی زدر ته ایمانی خبر کوما ټول ناغرض دی چا مان دا تپوس نه دی کړي ترننه پورې چې د طالبانو سحال دی بے وسه نه یادم وسداری پکې ډیر دی او خپنه شیخا خپنه شیخ خبرې ټولې د پارټي بازای دي پارټي دا او ډله دا او دا زما پارټي دا لګي چې په صحیح ځای نه لګي نو مال خو به پاتې کیږي نه دا به لګي یا به په ډاکټرانو لګي په مرضونو به اخته شي یا به په تاڼه کې لګي
پښتانه وایي د هندوانو مال بامبړانو خوړلی دی، د نالۍ خټه په نالۍ لګي. د هر چا مال په دین او په دیندارو نه لګي. دا علما دي سبا به دی خپلو وطنونو ته ځي او د دی مدرسې به جوړیږي او په زرګونو لکونو شاګردانو ته به قرآن او حدیث ښیي. چا چې د دی عزت کړی دی او تعاون کړی دی د هغوی پکې برخه ده. باجوړ کې بیان یو سپینګیری شیخ الحدیث صاحب زمانه مخکې بیان کو او په بیان کې ناشنا خبره وکړه. د لکونو عالمانو استاز دی. نو لویه مجمع و عوامو ته وی زه ننم چې دعا دپاره لاس اوچت کما نو هغه کلو ته دعاګانې کوم چې کم کلو کې زه چڼې او طالب پاتې شوی یم. زم یا الله د دې ژوندي او مړه ټولو بخي، مشران او کشران ټولو بخي، نارینه او زنانه ټولو بخي. ولې د دې په ور به موږ ودرېدو او موږ وی وظیفه راوړی خدای هم بخا، نو دی به ټوکړه روټۍ راکړه نو موږ به هغه وخوړه او بیا به سبق ته کېناستو. الله دی له ښې بدلې ورکه. ناقدرو خپل انجام ته به رسئ. مدرسه به نه پاتې کېږي، خپل انجام ته به رسئ. قسم دی که د ټولې دنیا حاجیان راجمع کې طالب ته رسیدی نشي او دا تبلیغیان راجمع کې طالبانو ته نشي رسیدی. د طالب چې کم مقام قرآن او حدیث ذکر کړی دی دا ټول زبرګان راجمع کې د طالب مقام ته نشي رسیدی. دومره اوچتو خلکو ته دومره سپک نظر کوئ، تاسو به کم انجام ته رسئ. امام الانبیاء غوښته کوي د مضر قبیلې د عاجزانو دپاره چې هغوی جامه پوره نه وه، خېټه خالي وه، هغوی له غوښته کوي. خو ځنګل د زمرو نه خالي کیږي. داسې نه ده چې ټول فاسقان فاجران دي او ټول بېدینه دي. شته پکې هغه خلک اور ما په خپلو طلبه او علماو دا لازمه کړې ده چې ځان ته دعا کوئ، ما ته دعا کوئ، نو هغه معاونینو ته به په سر کې کوئ چې کم خلک زمونږ او ستاسو سره تعاون کوي په دې کار کې. او د چا په تعاون چې دا مدرسه روانه ده او موږ سبقونه خایو او وایو، هغوی د دعا حقدار دي. دا حق دی. الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې په بچو خوشحاله کړي. یو صحابي را روان شه، کور ته لاړ او یو تیلی را ډکه کړه، خو هغه تیلی حدیث کې راځي هغه د لاس نه پرېوتله، اوچتولی نه شوه، داسې را ډکه کړې د میانۍ د روپو، داسې ډکه کړې ده چې لاسونه د هغه عاجز شول د پورته کولو د هغه میانۍ او د تیلی نه، بلکې عاجز اوچتولی نه شو. پرېوته به بیا به یې راغستله، کېښوده به یې بیا به یې راوچتله او راویړله کېښودله. نو چې دې صحابي ته خلکو وکتل نو ټول پاڅېدل او کورونو ته لاړل. نو حدیث کې راځي چې چا څه موندل نو راویړل. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، په خندا شو او مخ مبارکې په پړقېدو شو. حدیث کې دا الفاظ راځي داسې پړقېده تندی او مخ مبارک د نبی علیہ السلام لکه د سرو زرو ټوکړه چې پړقېږي، د سرو زرو ډالۍ او خښته چې پړقېږي. د الله حبیب ډېر خوشحاله شه. یو په دې خوشحاله شه چې د غریبانانو کار وشه، دویم په دې خوشحاله شه چې صحابو د نبی علیہ السلام حکم ومانو، دریم په دې خوشحاله شه چې صحابه دومره مالداره نو دا څومره خیرات چې وکړه. دې ته ایثار وایي. دې ته څه وایي؟ په ایثار د صحابو خوشحاله شه چې دوی په خپل عاجزان دي، نیمګړي دي، خو د خپل کورونو نه چې څه موندلي دي راوړلي دي. نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شه او مخ مبارکې پړقېږي. او بیا اعلان وکړه
من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من عمله شیء. چاچی په اسلام کی یو ښه طریقہ ژوند کړه، اسلام کی وا اغه سنت په تعلیماتو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیو، خو خلقو پری خو دیو درا ژوندې ک تازه ک دل بددی دعوت او احیاء د سنت بدلی بالله ورکی د په اتباع کی چې نور خلق پدی سنت عمل کینو د عاملینو د اجر عمر اجر با الله دی داعی اول لب ورکی زکد د په وجه دا نور خلق دی طرف تراغب شول او د خلقو تلارو خودلا چې داسی کار پکار دے. من سننا فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها. خو بلی غاڑی تا من سننا فی الاسلام سنتا سیئتا، چاچی جوڑ کا پا اسلام کی یو بد طریقہ بدعت بدعی طریقہ نو دبانے بددی بوجوی و وزر من عمل بها من غیر ان ينقص من عمله من شیء. ددی اول جوڑون کی بدعتی پا وزر و پا پنکی با د خپل بدعت د جوړولو ګناه بموي او د دن رستو چې خلق هغه په بدعات عمل کوي نو دا هغه عاملینو بدعتیانو ګناه بموي، د دې عملونه به کمیږي نه، بدعتي له به د خپل ګناه سزا پوره ملاویږي، خو دې داعی د بدعاتو لا پڼ به زیاتیږي د عاملینو د زیاتوالي په وجه. نو مسلمانانو پیغمبر چې سو ویلی دی وی که کنا صحیح خیراتونه د شریعت مطابق ولی نه کوي چې یو لسم و دو لسم په غلاظت کې اخته کېږي او چوریانې کوي. تا چرته د طالب تپوس کړی دی چې ته چوری کوي؟ شرم وکړه بې حیا. د پیغمبر پاک په مخالفت تاله حیا نه راځي، په شریعت او په دین خو روپۍ نه لګي او د لور په واده بین باجی والا راولی. نو حیا پکار د دې خلکو لا ناروا او خرافاتو باندې خپ نره مالونه لګوي. راځي چې اعظم کو د پیغمبر پاک خودلې شوی شریعت دا به حرف آخر منو او دا به عملی کوو. د پیغمبر پاک د لارې نه اخوا به هیڅ کار ته ښه کار نه وایو. خلار او خکار د محمد رسول الله شریعت ته صلی الله علیه وسلم. کرک او نفرت بکو بدعتنا بدعتینا، په دین کې نوې کار ته بدعت وای. کما چې معلوسته د علما ذکر کوي دا آیت د بدعتیانو د بدعاتو پر رد کې په درجه د اصل دی. امام شاطبی او کتاب لیکل دی الاعتصام پر رد د بدعاتو، باقی کی اول دا آیت لکلے دے ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. کم شریعت چی اللہ تعالی در کلے دے پاگی عملو کا داغی تابیداریو کا د خواہش پرستو بدعتیانو د لاری جاہلانو د لاری تابیداری مکوا. نو نکو منگا داسی بدعی خیراتونا با نکو نبا خرو نبا مرستو کو منگ با اللہ پا دی بخی. خزم یو مرگرو اگوی منگ با اللہ پا دی بخی چی منگ دا دی خیراتون نزل صبر کرده دی گران کار دے کن دا چی دا مڑی ما خامی او قلبا لالشوی او غٹی غٹی وخی او تتی را روان شی چی دا دا محمد رسول اللہ خلاف دے زین خورما پزلکانی کے دے. اللہ خوینی کن منگ با اللہ پا دی بخی انشاءاللہ. دا خلق چی زمانگ دشمنان دی پا بیان دا سنت او پا رد دا بدعت او منگ پا سسپکی وی منگ با اللہ پا دی بخی.
ان شاء الله. من به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپلی چې د حوض کوثر په غاړی او خبر شي چې دا داعی د سنت ماحی د بدعت دی، وی راشه راشه دا اوبه وڅښه زما امتی وفاداره. په دې به انشاءالله زمونږ شفاعت کیږي، په دې به الله موږ له جنت راکوي. دقه لاره ده، دقه ټیکټ د جنت دی، د امام الانبیاء تابعداري الله دې را نصیب کی. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب